أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ثم يتوب إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ ہود مجنن ابتدا کو انشاءاللہ دیغے آیت نمبر 1 2 3 اور 4 مطالعہ نن خپل مطالعه کی کو. الف لام را دا الفاظ بری کی مجھے اکثر دا خبره کو چې زنو صورتونو په ابتدا کې داسې الفاظ رسی چې د دې اگر چې ځنا علما د دې د سیمانی کړي خو نه څه حدیث کې د دې ذکر شتا او نه څه روایت کې د دې معنا راغلي گو دین دا انداز لاگی چې یاره دا یا داسې الفاظو چې هغه ټیم کې ټول په پوهېدلو نو نبی صلی الله علیه وسلم نه یا دغه صحابه نه داسې د دو معنا نه دی راغلي. اور خو دا هم دا چې د دې دا داسې الفاظ دي چې د دې کچري موږ ترجمه نه وکړو یا موږ ته پته نه ولګي نو د مخکې آیتونو سمجھ کې موږ ته څه مشکلات نه رسي، هغه ډېر واضح دي. نو دی وجه نه دی باندې نه دا نو دا یو داسې الفاظ دي. مخکې فرمایي کتاب احکمت آیاته، الله تعالی فرمایي چې دا کتاب پهله د کتاب معنی باندې ځان پوښتنه موږ خو کتاب عام خپل زبان کې یا اردو زبان کې کتاب ته یو، خو عربی کې کتاب لیټر ته یل شي، یعنی یو لیټر چې موږ یو کنه لیټر راغو به هغه کې دا هغه لیټر نه چې موږ خپل کېستو، هغه لیټر کتاب هغه لیټر ته یلی شي چې کوم سرکري لیندین وي، سرکري آرډر وي، سرکري څه فیصله وي. نو هغې کې دا خبره هم شامل ده چې کتاب عامه معنی کې دی کې رځي په عربی کې چې کوم آرډر راشي پاسنه، لکه اوس مثلا وایي چې یاره چوټیو حکومت د چوټیو اعلان وکړو نو به یو بل پوښتنه کوي سرکري زبان کې سرکري ادارو کې چې یاره کتاب راغلی دی برې کې که نه ده راغلی، ځکه چې څو پر چې کتاب نه وي راغلی نو هغه چوټی نشي کولی، نو ورته وایي کتاب کتاب راورسېدو، کتاب جری شو چې وایي دومره چوټی دي. نو دې وجې نه دلته کې لفظ چې دا کم کتاب دی یعنی دا یو آرډر ده، قرآن طرف ته اشاره ده چې دغه قرآن چې تاسو طرف ته ده دا آرډر ده. اوس مخکې فرمایي احکمت آیاتو، د آرډر کم الفاظ چې دي کم فرمان چې ده د هغې ناپ تول شوی ده. احکمت دی چې محکم دي، محکم مطلب ده چې د هغه خوا و شا و اگې هغه موږ عام زبان کې اردو کې مخله ده که چې پہلے تولو پھر بولو، نو تول نه مطلب دا وزن نه ده چې وزن کې دغې مطلب دا وه چې خبرې باندې ښه غور وکړه، خبره کوې څنګه کوې څه مقصد دې پوره کوې، د موقع کې مناسبت شته یا نه شته، دغسې دغه آیا الله تعالی فرمایي چې احکمت آیاتو دي، د کوم احکامات چې دي آیاتو دلته کې هغه احکاماتو طرف ته اشاره ده د قرآن، چې د قرآن کوم احکامات چې تاسو ته ما درستولی دي حکمونه مو درستولی دي دا فرمان چې د ناپ تول شوی ده، د نقص ټیک شوی ده، د جان شوی ده، د تمام شیونه د درست شوي دي او دې باندې ډېر لوی غور کړی ده الله تعالی، یعنی ښه ناپ تول کړی که دا محکم دي، دې کې رد و بدل نشته ده، گنجایش نشته ده او نه څه د کمی خبره شته پکې، نه د بړوتري څه خبره چې څومره ده مغومره ده محکم ده. یعنی داسې یو آیات ته چې دی کې
اونچ نیچ نشتا و آگے و بڑھنے و چوٹ پیچھے دا خبر پکې نشته بالکل محکم دي د دې الله تعالی خپل ناپ تولې کړه د آیاته د دغه آیاتونو بیا هغه د بعد ثم فصلت بیا هغه د بعد تاسو ته بیانېږي ثم فصلت بیا هغه د بعد تاسو ته بیانېږي من لدن حکیم خبیر بالکل مجھے بیا د هغه دانا یعنی حکیم دیتے آئی چې هغه بیماری جانچ وکي او د بیماری جانچ د بعد د بیماری په مطابق دوايي وکي او هغه دوايي د مناسبت دغه دوايي مید مقرر کی او څومره چې ضرورت مغوم رویر کی دیته حکیم نو داسې الله تعالی چې دا د آیاتونه د هغه حکیم طرف نه چې هغه تمام نظام تمام کارکردگی تمام طور طریقہ دنیا باندې دیږي هر دومره نږدې چې هغه یو داسې حکیم ده چې هغه هر شي باندې پوي ده هر بیماری باندې پوي ده هر د هغې علاج باندې پوي ده او د هغې علاج مقدار باندې پوي ده خبیر و خبر ده هر شي ده هر شي نه خبر ده اوس بنیادي خبره شي چې هغه تا ته څه فرمایي الله تعبدو الا الله چې مه کوئ د الله طرف نه د الله نه علاوه د بل چا بندگی مکوي د الله نه علاوه د بل چا بندگی باندې موږ ډېر اکثر بیشتر ژغیږو خو دې باندې ژغېدن پکار ده چې دا خبرې موږ دماغو کې کینی بندگی صرف موږ کم تصور چې دا هغه موږ بندگی خو حقیقت دا چې د نور شیونو مو یستلی دي موږ صرف بندگی رکوع سجود ته راوستې ده نه بندگی دا چې کل وي کل زندگی کې ته بنده وي کل زندگی کې ویلي چې بنده چې غلام تا او غلام څه وخت باندې غلام نه وي بلکې غلام همه وخت غلام وي ریزم غلام وي شپې غلام وي دغه کانا په غلامۍ انداز کې وي دغه پینه هم د غلامۍ انداز کې وي دغه نستای دغه چلنا دغه پیرنا هغه غلامۍ انداز کې وي یعنی غلام ده هغه دغه خپل د آقانا دغه اجازت نه بغیر حق ادا نشي کېستی هغه خبره نشي کولی هغه نستای نشي هغه آرام نشي کوی نه ریزي او نه شپې نو دا د بندګۍ یو تصور ده نو دغه کې دین اسلام چې کومه به هغه هم دغه ده ادخلوا فی السلم کافه اسلام ته چې داخلېږي داخل شه اسلام ته پورا کافه دی ته یعنی پورا تا سوچ تا نظریه تا فکر تا دولت تا خرچ کون تا ګټن تا دوستی تا دشمنی تا تعلق تا تمام شي تا د زندګۍ هر شوبه د دې نه بعد نه د پکار دا هغه لفظ ده چې الله تعبدو چې بندگی اختیار بندگی کوي الا الله دی بل چا بندگی مکوي الله تعبدو بل چا بندگی مکوي الا الله دی الله نه سوا اوس مخکې د نبی صلی الله علیه وسلم خبره پیش کړي چې انني زه تاسو ته لکم منه دا تمام احکامات چې زه تاسو ته بیانوم دا د هغه طرف نه بیانوم نذیر و بشیر او زه د هغه طرف نه تاسو نذیر یعنی تبذیر ابزار یعنی زه تاسو خبروم ډروم او ډراوه ده او دا عامه ده یعنی ټول خلکو ته زه دا خبره کوم ټول ناس ته دا خبره رسوم چې زه ډرم و بشیر او زه تاسو ته په دغه دعوت کې چې ټول خلکو ته زه دعوت رسوم وې ډروم په د ډار کې څوک ایمان قبول کی و بشیر نو هغه د پر زه بشارت مو راوړی ده یعنی خوشخبری مو به راوړی ده الله دې موږ نصیب کړي و ان استغفروا او بیا بل خبره کوي یعنی دا د سوره هود دا ابتدایي ایتونه ډېر ښایسته ایتونه دي او ډېر د هر قرآن هر آیات خوبصورته ده خو ځینې ایتونه انسان د ډېر اسانۍ آسان ولګي او ډېر یو آسان زبان کې یو دعوت یو پیغام لکه میلویږي یو بله خبره پیش کوي وان استغفروا ربکم او خپل رب نه استغفار وکوي ګناهونه دې نه کېږي خطاګانې کېږي د هغې په بنیاد باندې استغفار وکوي استغفار خو موږ پېژنو چې غلطۍ خو کېږي نیمونه صبح شام کېږي 24 غنټې کېږي نو استغفار کوئ هر او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه 70 مرتبه بعضې روایت کې 100 مرتبه رزي کې زه استغفار کوم دا کول پکار او استغفار سوچ سره ویلې کوم استغفار غلطي مو کړې ده کومه غلطي مو هغه غلطي مو کړې ده رب هغه راته معاف کړي وان استغفروا ربکم خپل ربنا استغفار کوي ثم توبوا الیه بیا تاسو هغه طرف ته واپس راشئ ثم زلفت موږ خو توبه استغفار دا یو شی ده استغفار دا ګناهونو مفي سوچ سم سره ثم توبوا ده
چې واپس راشه ته خو لرې لاړ وې ته خو الله نه مخ اړولی و نو هغه ته واپس راشه ثم توبو الی هغه طرف ته مخ راوړ یمتعکم نو د هغې په بدل کې به څه وي الله ثم توب الی یمتعکم د هغې په بدل به یمتعکم تا ته به یمتعکم متاعا حسنا یو متاع دنیا بدیر کی متاع حیات بدیر کی متاع حسنه بدیر کی او متاع حسنه مقصد دادا چې هغه پاکه زندگی پاکه رزق بتا تدیر کی دلته کې یاد وساتئ چې قرآن کې الله تعالی یو بل ذکی چې من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه الله تعالی سوره نحل کې فرمایي چې کوم سړی چې نیک عمل کوي خوا دا نریناوي یا ښځه وي الله تعالی یایي چې زه به دته متاع د دنیا زندگی چې دا هغه د دنیا زندگی به زه دته یو بهترینه زندگی بهترین متاع به دته ورکوم او دې متاع کې هر شی رسي دا یاد ډیر نادان او ډیر دنیا پرستو خلکو په غوږونو کې شیطان دا خبره کې نیولې ده چې د دنیا زندگی چې دا کنه دا خو مړه د دنیادارو خلکو ده اوس کله چې دنیا زندگی ته اختیار نو آخرت به تا نه پاتې دی یا بیا دا ورته وایي چې کچېرې ته خو د ترسي او نیک عمل اختیار کوې به د دنیا د زندگی تا نه ختم ده بیا دا ته ته نه میلوي شي په دې بدل کې الله تعالی چې نه داسې نه ده چې څوک ښه زندگی اختیار کی ځکه الله یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى څو پورې چې د وختي خاص وخت پرې بو زه ته متاع دنیا چې دا هغه حسنه ورکوم او د دې یو مثال ده صحابه کرام کې ډېر داسې خلکو کې زه مثالونه پیش کوم وخت قلیل وي ډېر داسې خلکو یعنی عبدالرحمن بن عوف زندگی لږ غوندې وګوره چې مدینې ته راغو تنها مگر به یو ټیم داسې راغو چې 500 اوښانو نه ډک سامان سره دی اوښانو دی الله په لرې کې دی ورکړو دومره دولت د الله تعالی ورکو دغه کې الله تعالی دا یې دغه ذکر کوي چې دا څه نه ده متاع دنیا خو به تا ته زه درکوم خو لیکن هغه به حسنه ویلي چې الله تعالی یو بل شی هم ده چې هغه هم خلک هغې نه دوکه خوري چې چا سره متاع دنیا یې بې سړی چېره د باندې خو الله مهربان ده نو د وجې نه دوه شیونه دي متاع دنیا دوه حصه دي یو ده هغه دنیا چې هغې دنیا سره انسان سرکش شي انسان سرکش شي الله نه بغي شي الله نه فرمانه شي غلط کارونه پې روان کی الله تعالی دې ته متاع غرور یایي دا متاع دان ده هغه هم الله ورکوي چونکې هغه دغې کې کوشش کړی الله تعالی دغه متاع حسنه هغه ده چې تا ته الله تعالی رزق دی هغه رزق ته دی د دین د خپل آخرت خپل دنیا په بارے کې دنیا کې تا ښه زندگی په تیره کې هیڅ ممانعت نشته ښه سولی استعمال کا ښه کور استعمال کا ښه خوراک استعمال کا ښه لباس استعمال کا هیڅ مسله نشته او هغه شی ته استعمال کا دی الله په دین په باره کې دغې باندې قیمت جوړ کا لکه حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ بے حسابه دولت خو هغه دغه دولت د آخرت په باب کې استعمال کو او خپل زندگی هم ښه تېره کړې وه داسې نه و چې هغه کپړې زړې چولی نو دې وجې نه یا شلېدلي چولی دې وجې نه الله تعالی دلته یایي چې متاع حسنه الی اجل مسمى یو خاص وکړي ویؤتي کل ذي فضل فضله بیا الله تعالی چې داسې نه ده چې یو ده هر انسان ته دغه اخلاق دغه کردار په مطابق به زه ورکوم فضل به نور هم زیاتوم ورباندې نور هم او دلته کې دا ده چې انسان ته چې کله دا شي د رزق صرف هغه نه چې سره به دنیا ډېره شي دنیا کې به د کردار ټیک وي د اخلاق کې معاشره کې به دا قابل احترام وي هر انسان به د قریب رسي هر انسان به د سره کینی هر انسان به د باندې اعتماد کوي هر انسان به د نه خوف نه کوي نه به څوک د نه ډریږي چې د ما عزت غالب شي د ما د دولت غالب شي د ما د جان غالب شي ویلي قابل احترام انسان وي نو دا یو خپله متاع ده دا یو بله متاع ده د دې کې خپل سکون ده چې الله تعالی یې چې دا به هم زه تا ته درکړه دنیا عزت احترام به تا ته درکړه خلکو زړونو کې قرآن کې بل ځای خلکو زړونو کې بې تا احترام وي خلکو زړونو کې بې تا دا وایي وګوره که نه پرون